د مور پلار د پاره یو پیغام شیر کوم. د هغه مور پلار د پاره چې کم خپل بچو له اکثر خزانه علي یا خپل بچی ته وایي چې دا بچی ښه دی او دا ښه نه دی، نو د هغو د پاره یو شارټ ویډیو چې دا جوړوم. بدي کې دغه پیغام در کوم چې تاسو خپل بچی وپېژنئ چې په اخره کې بس تاسو کم یو بچی چې دی دا په کار راځي. اکثر ځینې کسان خپلو بچو له خزانه اخیستي او په دې خزانه کې روپۍ جمع کول. نو یو بچی دی هغه جمع کوي او بل داسې بچی چې هغه اکثر نه جمع کوي یا روپۍ چې د مور پلار له نه ورکوي هغه روپۍ چې دی هغه لګوي. نو هغه وایي دغه یو چې دی دا ګڼ کپ دی او کم چې وله روپۍ راوړي او روپۍ والا بچت کوي لکه شومي. اکثر په بچو کې چې دی هغه شومي دغه ته شوم ویلی کېږي چې هغه روپۍ چې دی په ځان نه خرچه کوي راهلې او هغه روپۍ چې دی داږدي. نو په اخره کې چې کله وخت تیر شي په دې وخت کې خو دی ماشومي نو دوی دا روپۍ جمع کوي بیا ورو ورو چې لویږي د څه وخته پورې نو دی روپۍ چې دی هم مور پلار له ورکوي. خو کله چې دی واده وکړي نو د هغې نه وروسته چې دی معامله به دغه ځای کې بیا خرابه شي. خرابه دا شي چې دی په دغه وخت کې بیا هم بچت کوي مور پلار له نه ورکوي او روپۍ چې دی هغه ځان لږدي د ښځې سره ږدي یا ځان لږدي خو مور پلار له چې دی دا نه ورکوي. وایي ځان له به پیسه وکړم، ځان له به ځمکه والم، ځان له به کور جوړ کړم. دا سوچونه د هغه د وړوکال نه چې دی دا شروع شوي ځکه چې هغه روپۍ جمع کوي. کم بچی چې دی لګېدو والی نو دغه بچی چې دی د اخره پورې روپۍ لګوي. که مور پلار د ده ناجوړی نو دی پې هم هیله نه کوي هغه روپۍ چې دی دا په مور پلار باندې لګوي. خو دا کم چې روپۍ جمع کوي نو دی د مور پلار په بیمارۍ کې چې دی هم روپۍ چې دی دا جمع کوي په هغې کې دی هم بچت کوي. په مور پلار باندې چې دی د روپۍ نه لګوي. نو کله چې واده وشي د هغې نه وروسته بیا دغه بچی چې دی دا د مور پلار نه یې خوښه او کم چې روپۍ لګولي نو هغه بچی چې دی دا بیا د مور پلار چې دی دا خوښي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپلو بچو له دغه خزانې او دا ورته نه وایئ چې روپۍ چې دی دا جمع کوي. چې تاسو ورته وایئ روپۍ جمع کوئ نو دی سبا ورځې چې دی په تاسو کې بچت کوي. لکه ستاسو په بیمارۍ کې ستاسو په دوایانو کې ستاسو په خروسکو کې په هر شي کې چې دی بچت ځانه جوړوي. لکه خپلو بچو له چې دی دغه تربیت چرته هم ورکوئ چې تاسو له خزانه والی چې په دې کې روپۍ جمع کوئ او بل ته وایئ چې ته ګڼ کپې. خپل بچی چې دی هغه د لاسونه آزاد عادت کوي چې آزاد عادت شي دی بیا سبا ورځ چې دی په تاسو خرچه کولی شي. د وړوکالي باندې چې دی دغه شانتې عادت شي نو د ده په لویوالي باندې بیا هم دغه خوی دی شومي دی بیا په تاسو باندې چې دی روپۍ نه خرچه کوي. په دې وخت کې خو تاسو وایئ چې هغه روپۍ چې دی دا بچت کوي. په دې وخت کې پلار ګټي چې هغه وایي چې روپۍ بچت کوي. وروسته بیا دی په تاسو کې چې دی بچت کوي او په تاسو باندې چې دی خرچه نه کوي. نو دا پیغام تاسو ته به څنګه ښکارېږي تاسو راسره هم خپل رایې چې دی شریک کړئ. خو زما د تجربې مطابق چې دی زیاتر بچي چې دی دغه شانتې کتلي چې بیا په مور پلار باندې خرچه چې دی دا نه کوي.